څو صوبې وي پکې ما ته پته نشته. هغه زمانه کې دا یو صوبه وه. د دې عاملو عمرو بن عاص رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. هلته کې گورنر کو حضرت عمر رضی الله عنه مدینه منوره کې دی. عمرو بن عاص رضی الله عنه په ذمه وه د مصر د خلکو باسپورس تپوس پوښتنه څنګه دي، د هغوی د ایمان حالت، د مسلمانانو د ذمیانو حفاظت، د مسلمانانو د عقیدې خیال ساتل، د هغوی د دین خیال ساتل، دا به د عامل اوله ذمه داري وه. نن سبا نه د دین ساتي، دین خو یې ختمول غواړي، د دنیا یې نه ساتي. غریبانان پریشانې، سهولتونو پسې محتاجي، ملک الله جل شانو خزانې ایښي دي. بادشاه دا صلاحیت او استعداد نشته او نه دا غواړي چې د ملک دا خزانې خلکو ته ورکړي. غیار راځي د ملک د خزانو نه خلک پیدا کړي. هغه زمانې به عامل دا ذمه داري وه د بادشاه. امیر المؤمنین به د عامل نه تپوس کولو، عامل به نګراني به د هغه ځای د صوبې حفاظت. یو ځل عمرو بن عاص رضی الله عنه ویني چې خلک دی یو جینۍ یې په کالو په جامو سنباله کړې ده، ښه یې سوتره کړې ده، لکه ناوې چې څنګه خاوند ته استی په ډولۍ کې سوترۍ کې داسې بیا یې روانه کړې ده سیند ته. دا څه کوئ؟ چې دا سیند کې غورځو. دا ولې؟ مصر کې سیند دی لوی، دریای نیل، او د دې اوبه ډېرې انتهایي خشته خوږې اوبه دي، او په دنیا کې په مشهورو سیندونو کې دا سیند دی. او د دنیا نور سیندونه د شمال نه جنوب طرف ته بهیږي داسې، او دا واحد سیند دی چې د جنوب نه شمال ته بهیږي. دا د سودان د توریانو د ملک نه روان شي، دې سره نور سیندونه یو ځای کېږي. په مصر کې دا تیر شوی دی، دی بیا بحر ابیض ته، بحر روم ته غورځي چې هغه په شمال کې دی. دې باندې د مصر ډېره ځمکه اوبه کېږي. هغه زمانه کې هم دغسې کېږي. تاسو به خیال کړی په دې تیرا کې د خوړونو نه خلکو د اوبهخور دپاره نهرونه جدا کړي، حکومت نه خلکو بره نه نهر جدا کړی دی. بیا هلته نه د سیند نه په اسانه هغه اوبه بیلې شوي دي. بیا چې ښکته راغلی دی نو سیند ښکته پاتې شوی دی، نهر وچته. نو د سیند سره اخوا دېخوا اوبه په هغه نهر باندې اوبه کېږي. کالو سر دا اوبه بهیږي. ما خپله په تیرا کې وکتل، خلکو د سیند په یو خوا بل خوا چې څومره هواره ځمکه ده، په هغې کې وریجې کرلې وې، شولې، مختلف فصلونه پکې، ځکه چې 24 ګنټې اوبه بهیږي. چې څومره اوبه څوک ځمکې ته ورکوي هغه شته، خلکو فصلونه پې کېږي. دغسې د نیل په اوبو باندې ځمکه اوبه کېده. خلکو ورته ووایي چې کله په کال کې بعضې ورځې داسې راشي چې د نیل د سیند د اوچ شي، اوبه ښکته لاړې شي، نهرونه بره پاتې شي. بیا هغه نهرونو کې اوبه نه ځي، بیا نهرونو کې اوبه نه ځي، نهرونه اوچ شي. چې اوچ شول بیا قحط راځي، غلنه کېږي. هغه زمانه کې خو تجارتونه نو، د خوراک څښاک انتظام به د خلکو په خپلو ځمکو کې و چې اوبه هغه د خرکار خبره کته باندې نو کټوۍ باندې و چې کته کوزه نو کټوۍ کوزه. چې اوبه وي خو خلک به څه وخوري چې اوبه نه بیا به قحط وي. وی اوس دریای نیل اوچ شوی دی. بیا موږ داسې کوو چې یو جینۍ هغه چې د مور او پلار نیازمینه لور وي، بله نی یوه، دغه جینۍ موږ په کالو باندې سوتره کړو، او د هر کور نمبري کال کې یو ځل داسې کور ګورو چې په هغې کې یو لور وي د مور او پلار. دا سوتره کړو، دا بیا سیند ته واچو، چې کومې اوبه وي لږې هغې کې وغورځو. دا سیند اخري، سیند کې ډوبه شي، خو سیند روخیږي. بیا سیند را ډک شي، بیا هغه نهرونه اوبه کېږي، بیا پې ځمکې آبادې شي. نو یو انسان زموږ نه لاړ شي، عمرو بن عاص ورته وایي تاسو سیند ته انسان ورځوئ، دا څه کوئ؟ هغوی ورته وایي چې صاحب په دې کې زموږ فایده ده، او هغه دا چې دا یو انسان لاړ شي خو د ټولو خلکو سرونه بچي، قحط نه خلک بچي. که چېرې داسې نه کوو
بیا به هر کور نه جنازې ځي خلک به مري قحط د وجې به مړه شي عمرو ابن عاص رضی الله عنه چې وکتل مسله خو ډېره ګمبیر ده مشکله ده او کار غلط دی وایي چې نه دا واپس کړي امیر المؤمنین ته فورا خط راواستو حضرت عمر رضی الله عنه خط د مصر نه رالو مدینې منورې ته امیر المؤمنین دغسې چل دی خلک دا جنۍ غورځوي هر کال او که چېرې نه غورځوي نو بیا قحط راځي او خلک مري څه چل وکړو حضرت عمر رضی الله عنه خط ولیکلو یو خط عمرو ابن عاص رضی الله عنه صحابي ته ولیکلو او دویم په خط کې وړه پرچۍ کېښوه عمرو ابن عاص رضی الله عنه ته په خط کې ولیکل چې بالکل دا منې که چې خلک دا رسم اونکي غلط او آینده دپاره په دې باندې بالکل حکم ولګو چې دا بند شي البته دې خط کې ما تا ته پرچۍ ایښي ده دغه پرچۍ ته خپله لاړ شه او د دې جینۍ په ځای باندې دا کاغذ دې سیند ته وغورځو په هغې کاغذ کې دا لیکلي ښکاره پرچۍ وه بسم الله الرحمن الرحیم عربی ژبه کې چې اے نیل ته د الله مخلوق یې مونږ هم د الله مخلوق یو ته خدای نه خالق نه ته د خدای مخلوق یې او ته د الله په حکم باندې بهیږي مونږ د الله جل شانه نه دعا غواړو چې ته د هغه مخلوق یې تا چې څنګه مخکې بهېدې دغسې بهیږه او که ته په خپل ترو بهیږي په خپل اختیار بهیږي نو زمونږ تا ته هیڅ ضرورت نشته ځکه چې خدای په کائناتو کې یو دی تا مونږ نه منو تا ته زمونږ ضرورت نشته وچښئ وایي چې دا پرچي واخله او دا سیند ته وغورځو دا سیند د الله په قدرتونو روان دی سیند په دې خبرو نه پوهېږي سیند د خدای مخلوق دی دا فیصلې ټولې د بره نه کېدې الله جل شانه خلکو ته ګوري چې خلک په خپل ایمان او عقیده کې څومره مضبوط دي کمزور ایمان چې څنګه پرچی په سیند کې وغورځوله دا خو الله ولیده د امیر المؤمنین لاسلیک و بیا د عمرو ابن عاص رضی الله عنه په لاس سیند ته پرېوته سیند کې اوبه راغلې وړمباري باندې سیند روان شو ډک شو نهرونه ټول ډک شول ځمکې آبادې شوې د هغې نه پس بیا دریای نیل تر اوسه پورې بهیږي اوسه پورې بیا وچ شوی نه دی ولې هغه د خدای مخلوق دې ته وایي داسې ایمان چې هغه یقیني او قطعي ایمان وي دو د میچار الله جل شانه فیصلې د امداد د مسلمانانو سره په دې ایمان دي په هغه ایمان نه چې زه به د څه کوم د سره دې زما هېڅ نشي کولی دا سړی دی دې خفه کول نه دي پکار ده ته زه سلام هم په ده نه اچوم د هغه د سلام جواب هم نه ورکوم ما بدرم لطیفه کړي وه ملګرو ته منظور کېدای شي دلته ناست شته خو نه نشته ناسته منظور وایي زه په سیکل سورم بیا د سترګې راوویسته چې زما باره کې بیا څه خبره کوي منظور وی چې زه په سیکل سورم په سړک باندې دی تلو د فوجیانو چوکۍ وې ځای په ځای کې مخکې ډېرې وې اوس کمې دي په ښار کې فوجي فوجیان ولاړو په چوکۍ باندې دی تېرېدو هغه ورته لاس ورکړی چې ودرېږه نو ده ورته سلام کړی چې وعلیکم السلام و تېر شوی دی نو فوجي ټوپک ورته نیغ کړی ورته وایي چې ودرېږه ودرېږه ورته وایي چې تا ته ما لاس درکړو ته ولې ونه درېدې نو ده ورته وایي چې ما وایي ورته سلام کې ما سلام جواب درکړو فوجي به یې راته وایي چې زه به تا ته سلام کوم ته دې خپلې خولې ته وګوره تا ته به زه سلام کوم دې نه معلومه شو چې سلام خاصو خلکو ته کېږي مطلب دا دی چې زما افسر وي به ما زورور وي زه به هغه ته سلام کوم او ما سره خو ټوپک دی وردي ده ته خو بې ټوپک او بې وردۍ تا ته به څنګه سلام کوم دا د خدای نه یره شوه که د مخلوق نه یره شو د خدای نه یره دا ده عبدالله بن مبارک رحمه الله محدث دی فقیه دی مجتهد دی ولی الله دی مجاهد دی ټولې خوبۍ دي پکې ماشوم په لار کې ناست دی په هغه باندې تېر شو سلام یې وانه چولو بیا یې زړه کې راغله چې تا په دې ماشوم سلام وانه چولو راشه نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو په ماشومانو هم سلام اچولو بیا واپس شو
ورته وایي السلام علیکم، هغه ورته وایي وعلیکم السلام یا ابن المبارک، اے عبدالله ابن مبارک په تا دې سلام وي. جواب یې ورکړو. دی حیران شو چې دا ماشوم خو زه نه پېژنم، دی ما پېژني. لویه کیسه ده. بیا دی کېناستو، ده وی چې ده کې خو څه چل شته، د خوبیو والا بچی دی، ده سره راشه کېنه. نو د الله نه یره چې د چا په زړه کې وي هغه په ماشوم هم سلام اچي. ایمان چې د چا وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی وي نو هغه د پیغمبر علیه السلام په دومره سنتو هم عمل کوي. پیغمبر علیه السلام په بچو سلام اچو. نو عبدالله بن مبارک ورڅخه کېناستو، ورته وایي چې د ماشومان لوبې کوي، ته لوبې ولې نه کوې؟ نو ورته یې وایي چې موږ د خدای لوبو ته پیدا کړي یو، دنیا کې لوبې خو عبث کار دی او خدای پاک موږ عبثو ته نه یو پیدا کړي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے؟ تاسو موږ فضول پیدا کړي، دا خو کار عبث دی. عبدالله مبارک نور حیران شو چې یو ماشوم داسې جواب. بیا ورته وایي چې ته دا غمجن ولې ناست یې، غم کې پروت یې، خوشحاله یا غالبا چې وم د اختر موقع. هغه ورته وایي چې زه غم کې په دې یم چې ما ته خدای چې ته په قهر نشي او جهنم کې مې ونه غورځوي. زه په سوچ کې یم چې خدای به زما سره زما باره کې څه فیصله کوي. عبدالله مبارک صاحب ورته وایي چې ته ماشوم یې، ماشومان غیر مکلفي او عبادت او د خدای حکم فرضیت شروع کیږي چې کله انسان بالغ شي، مکلف شي. نو عبدالله مبارک ته ماشوم وایي چې نه داسې نه ده، څه پته لګي خدای پاک خدای دی، هغه د هر قسم اختیار په بنده باندې حاصل دی، هغه د قانون د گرفت د لاندې څوک نشي راوستی، هغه نه څوک تپوس نشي کولی. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ لوگوں سے پوچھے گا. خدای نه څوک تپوس نشي کولی. ځکه چې زه مور وینم په کور کې چې کله هغه پانغري باندې روټۍ پخوي یا کټوۍ باندې کوي او پانغري کې اور بلئ، نو اول هغه واړه خسڼي په پانغري کې کېږي، اوچ پترۍ شوه، تیلي شول وغیره وغیره، بیا په هغې باندې ډکي کېږي. نو اول هغه نري خسڼي هغه اور واخلي، د هغې نه پس چې کله هغه اور واخلي بیا باندې غټ ډکي کېږي، بیا هغه اور واخلي، بیا غټ لرګي هم سوځوي. ابتدا کې غټ لرګي اور نه اخلي. وی زه دی سوچ اوړی یم چې که په ورځ د قیامت الله جل شانه وفرمایي چې دا واړه اول جهنم ته وغورځوئ چې جهنم پرې ګرم شي، نو د خدای نه څوک تپوس کولی شي. عبدالله بن مبارک چپ کو. بهرحال عرض مې ته کولو چې ایمان دې ته وایي چې د الله په رسول ایمان دی، نو د هغه سنت دی وخت کې دا دي، دا د خدای نه یېرېږي په خدای ایمان دی، هغه د مخلوق باندې ایمان دی. ځکه هغه داسې دی چې کله پوهېږي چې دلته خو اوس تکلیف رالو، راشه اوس امریکې ته تخته، امریکې ته لاړ شي، هلته ګربی مسکین په شان چې کوم ځای کې چېرته سمڅ او غار ویني د پټېدو ځای سر نه باسي، او چې تر څو پورې په مسلمانانو باندې د ظلم د زیاتۍ وس برکېږي نو دلته کې حکمران جوړي، پلار جوړي، خلکو ته حکومتونه کوي. دا ایمان په خدای نه دی، دا په مخلوق باندې. حضرت عمر رضی الله عنه په الله باندې داسې ایمان لکه دو دونی چار. دغه وخت کې خلک چونکې هغه ځای فتح شوی تازه کافر مو، مسلمانان تازه اسلام کې رانوتي وو. حضرت عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت کې پاتې شوی، دو دونی چار ایمان یې په الله باندې، داسې ایمان. نو الله جل شانه او مخصوصین د خدای د حکم تابع دی، خو الله پاک خلکو ته ګوري، معامله د خلکو سره هغسې کوي چې څنګه انسان رونیسي. صحابي دی کعب ابن مالک رضی الله عنه، مشهور واقع د قرآن پاک کې ذکر ده، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. د غزوه تبوک واقع ده، درې کسان بغیر د عذر نه تبوک نه پاتې شي. پیغمبر علیه السلام عام اعلان کړو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازت
چې ته دې کار ته پاتې شه، ته دې ته پاتې شه، ته دې ته پاتې شه. هغه کسان پاتې شي او نور ته وایي چې ټول وځئ. دا درې کسان د پیغمبر علیه السلام د اجازت نه بغیر او د بغیر د څه عذر نه پاتې شي. په هغې کې یو کعب ابن مالک تبوک ته نه وتلی. پیغمبر علیه السلام 50 ورځې د هغه سره بایکاټ کړی و، مقاطعه. صحابو ته ویلي و دی سره به تعلق نه ساتئ، دی سره به خبرې نه کوئ. او آخري 10 ورځې چې وې نو په هغې کې دی نه ویلي، هغې ته یې نه ویلي چې 50 ورځو پورې به داسې. هغې ته دا ویلي چې بس مسلسل بس خبرې اترې نه. هغې صحابو دا خیال چې موږ سره بالکل تعلق ختم، ځکه چې هغې نه خطا شوي وه. پیغمبر علیه السلام حکم او ارشاد مبارک دا و چې تبوک ته لاړ شي او دی پاتې شوي. چې واپس رالو د الله رسول صحابو ته وی تاسو هم ورسره خبره نه کوئ، خپله هم ورسره نه. وروستۍ 10 ورځې هغه پې داسې تېرې شوې چې د هغې ښځو ته یې ووې چې تاسو به دی ته نږدې کېږئ نه. نو زنانه هم ترې لرې شوې. کعب ابن مالک رضی الله عنه د الله د رسول حکم و، خپلې بیبي ته ووې چې حکم راغلی دی او زه پلار کړه. دی یوازې په کور کې پاتې شو، چا ورسره خبرې نه کولې. خپلو دوستانو تربورانو هېڅ چا ده به پې سلام اچولو، یې به جواب نه ورکولو، ځکه چې د الله رسول منع کړي وه، دا د خدای حکم. دې دوران کې ورته خط رالو. تاسو سوچ وکئ چې د انسان دا حالت شي او دغه وخت کې ورته څوک ووایي چې زه ستا مدد کوم. نو چې سړی په سیند کې ډوبېږي، موږ سره سیند بهېږي خوا کې زموږ کلي سره. موږ دا متلونه مشهور دي چې کوم سړی په سیند کې ډوبېږي نو هغه هرې جړلې ته بوټي ته لاس کوي چې کېدای شي که زه د سیند نه بچ شم. نو که کبل وي، که درب وي، که کچه واښه وي، که کلک وي، که ونه وي، هغې ته لاس کوي. هغه بوټی ورپسې راولړېږي، ډوب شي، بچ نه شي. خو دې لاس هر یو سیز ته اچوي، ګوره که دې سره بچ شو. دې ټایم کې بیا انسان چې څوک ورته ووایي چې زه دې مدد کوم، فوراً هغې طرف ته منډه وي. نن سبا د عامو مسلمانانو دا حالت. کعب ابن مالک رضی الله عنه ته د روم د بادشاه د طرف نه خط راغلی. روم بادشاه هغه ورته وایي چې ما اورېدلی دي چې ته خپل ملګري پرېښی او تا سره خبرې اترې نه کوي او تا سره یې بایکاټ کړی دی او تا سره سلام او دعا او کلام نشته او دغسې د هغه ملګرو هم ته پرېښی ته یې یوازې کړی. ستا دا حالت دی، نو ستا دپاره د دنیا دروازې خلاصې دي. ما څخه راشه فوراً ځان راورسو، زه به زیم درکم او دا به هم درکم او دا به هم درکم او دا به هم درکم. وټ لالچ بادشاه د روم د بادشاه غټ حیثیت هغه وخت کې. نن سبا چې د امریکې کوم دی داسې هم نو. نن سبا امریکا خلک ګڼي څه زمانه مخکې چې به داسې هم نو. هغه زمانې د روم طاقت ډېر زیات. دا خط چې رالو نو یو تاجر ته ورکړی و د روم بادشاه. هغه د سودا خرڅولو په بانه مدینې منورې ته رالو. سودا یې چې خرڅه که تپوس یې وکړو کعب چېرته دی؟ چا ورته په اشارو ووایي چې دی کور دی دغسې، ځکه چې خلکو خو ورسره خبرې نه کولې. لاړو هغه ته یې پټ خط ورکړو، کپړه کې نغستی و چې دا د روم بادشاه تا ته راستولی. خط چې ولوستو دا خو لوی ډاډګیره نه وه، لیکن کعب ابن مالک ایمان وو. خطا ته شوي وه، غلطي ته شوي وه، لیکن ایمان یې دو دنیچارو الله او د الله په رسول باندې. د روم په بادشاه نه، په مخلوق نه، د دنیا په طاقتونو نه، په مال نه. په غصه شو، په قهر شو. ویخه خط یې واغشتو، اول یې وشلولو، بیا یې تنور ګرم شوی په تنور کې یې واچو. بیا یې ژړل، وی چې یا الله زه دې ورځې ته پاتې شوم چې ما ته یو کافر هغه خط راستی او هغه ما ته د مدد دپاره وایي. ژړلې او هغه ته یې جواب درکړو د روم سپیه زما ستا مدد ته هېڅ ضرورت نشته. بیا یې ژړل. الله جل شانو بیا فیصله وکړه. 50 ورځې پس د ده په باره کې د اسمان نه وحي راله. د ده او د ده سره 2 ملګري نورو 3 کسان چې خدای پاک د دوی توبه قبوله کړه. بیا د الله رسول ته ووایي چې دوی سره خبرې شروع کړه. بیا ده ته مبارکیانې خلکو ورکړو. نو عرض مې دا کولو چې دا ایمان و مضبوط. خو اول الله جل شانو ایمان ګوري. مونږ اول نتیجه ګورو، بیا ایمان راوړو. چې خدای پاک مال ورکړي، دا الله فضل دی. وایي زه د خدای نه ډېر خوشحاله یم.
هلکه ته به ترې نه خوشحال نور به څوک خوشحال ته خو حقیقت کې ظاهر ته ګورې ځکه ته خوشحال ستا به هغه وخت کې پته ولګېږي چې تا باندې تکلیف راشي ته بیا هم د رب نه خوشحال د رب په فیصلو راځي فقیر یې بیا هم ته خوشحال صحت دې نشته بیمار یې بیا هم ته خوشحال نظر دې نشته په سترګو ړوند دې بیا هم ته خوشحال لاس دې نشته دی په لاسو باندې ګوډې بیا هم ته خوشحال خپې دې کار نه کوي په خپو باندې شال بیا هم ته خوشحال خلکو پرېښې ځکه چې دا سړی فقیر دی غریب دی جماعتي دی او مولا صاحب دی فلانکی دی ډنګړی دی بیا هم ترې نه خوشحاله صرف الله جل شانه باندې یقین دی دغه وخت کې به خدای پاک تا خلکو ته نه پرېږدي فیصلې وکړي بهرحال الله جل شانه سره نن سبا خصوصا همیشه دپاره نن سبا خصوصا د فتنو دور دی د خپل رب سره ایمان مضبوطول پکار که تا ته څوک دومره غټ قوت راشي چې هر څه تا نه سلب کوي وښلي ده نه به ته وایې وادخلي خو ایمان نه درکړو دا کاخلی وابخلی خو ایمان را نشي غشتی داسې کلک جوړ شه د خدای نصرت ته بیا ګور او که هر څه درکوي د دنیا خزانې ته وایه هیڅ مې نه دي پکار زما خپل ایمان پکار دی بس